دې غر ته راتلل دا ډیره مشکله ده، لیکن د دو والد صاحب د دې الله عمر ورکړي د هغه تربیت د دې قوم خدمت دی. نن مخالفین وایي ترندیانو څه وکړه، تاسو ووایئ چغې په موبایلو کې چغې ووایئ، په روړونو کې چغې ووایئ، لیکن حقیقت خلکو ته معلوم شه چې د بډاګرام خدمت چې کوي صرف او صرف د ترن خاندان کوي. موږ تاسو ته د دې خبرې علم شته، موږ یو پسمانده تحصیلو، موږ به د مانسري خلکو ځان سره حسابولو نه د قلا خان د سوچ د هغه د محنت د وجې نه ډسټرکټ بډاګرام جوړ شو. نن زموږ ستاسو پہچان چې دی د ضلع بډاګرام په حیثیت سره کیږي. زه د ټولو خانانو ته وایم دا زموږ مشران دي، که خدمت کوئ او د خدمت کولو ریزلټ ستاسو مخامخ دی چې خلک خپل د نیکه د وختو ډالې پرېږدي او راځي تاسو له دا ولې چې تاسو د بډاګرام د خلکو خدمت کوئ. تاسو ته پته وي بعضې خلک راوتلی، څوک د ملا په پیشه کې دی، څوک د خان په پیشه کې دی چې زه د بډاګرام خدمت کوم. موږ وکتله زمانې په ذات دی خدای قسمي چې د دې خاندان نه علاوه نور څوک ما ته په بډاګرام د خدمت کول والا نه دی معلوم. ما ته به خلکو وي ترکان ته لاړې ستا به هلته عزت ني. ما خپل عزت دلته وکړه، ما دا افسوس وکړه چې زه د نن نه 15 کاله مخکې راغلی وی نو یقینا زه به زیات خوشحاله وم. اخري کې مشران ډېر دي. یو خبره موږ تاسو ته علما کوي، تبلیغیان حضرات کوي، په عبادت باندې جنت ملاویږي، په خدمت باندې الله ملاویږي. نو یقینا خبره تاج محمد خان او پرنس نواز تاسو دا جوړه چې ده دا د الله قایمه ساتي. کوم خدمت چې تاسو سلسله شروع کړله، کوم سلسله چې قلا خان شروع کړوه خپل بچو ته یې پرېښې وه، ما ته د طاولله خان د ډسټرکټ ناظم و د دغه خدمت موږ ته معلوم دی چې د څومره خدمت کړی و. بیا د تحصیل په سطح دا نیاز محمد خان یوازې ولاړي او زموږ ستاسو خدمت کوي. موږ تاسو به دوله لاس ورکوو، خو داسې نه چې زه تاج محمد سره یم زوی مې بل چا سره یم. وروري به کوو، د ورورۍ په طریقه به کوو. څنګه چې دو زموږ خدمت کوي د هغې نه بړ کړي او موږ دو سره تعاون کوو به انشاءالله. ټول مشران دا زموږ د نیکونو د وختو دا مشران دي، دا اوس موږ نه دي جوړ کړي، دا زموږ د پلرونو د نیکونو وختو خانان مشران دي. الله دوله د عزت ورکړلی او موږ به دو سره تعاون کوو. خدا نه چې زما زوی به هغه سره به بله جنډه وي او واره سره به بله جنډه وي، زه به دلته یم چې یو ټول به دلته یو انشاءالله. داسې به کوو. ستاسو ډېره ډېره مهرباني.